ډیرو محترم مسلمانانو، نن وظیفه چې ده د شب قدر د شپې وظیفه ده. یو خو د جمعې شپه ده، زیارت ورځ ده نن، او د جمعې شپه ده سبا، یعنې نن د جمعې شپه ده. او یو چې کوم شب قدر دی که نه، موږ چې ورته پښتو کې شب قدر وایو، زبرګه میاشتو ته وایو، نو هغه شپه هم بېګاره ده محترمو، یعنې د جمعې په شپه باندې دغه شپه هم ده، او پخپله هم د جمعې شپه یو زبردست او طاقتوره شپه ده محترمو. نو نن درته هغه خاص وظیفه ښیمه کومه چې د شب قدر په دې شپه باندې، شب قدر په دې شپه باندې کولی شي محترمو. دا شپه د ژوند د بدلېدو شپه ده. دې خبره کې ګورئ لږ سوچ وکئ. دې شپې کې محترمو الله جل شانه د انسان تقدیر بدلوي، د انسان مختلف قسمه په هغه باندې کوم حالات راځي هغه وله تبدیلولی شي محترمو. نو نن شپه چې دی د تاسو مس نه کوئ، هغه طریقه خاص وظیفه راته ښیم محترمو. نو انشاءالله په دغه شپه باندې تاسو یعنې بېګاله شپه باندې تاسو ښه خوراکونه هم وکئ. شب قدر شپه ده. دا شپه محترم علما کرام فرمایي چې څوک ښه خوراکونه وکړي په دې شپه باندې، په دې ورځ باندې، نو الله جل شانه ټول کال دله ښه خوراکونه ورکوي، ښه نعمتونه وله ورکوي، ښه لباسونه وله ورکوي محترمو. نو په دې ورځ باندې خصوصي توګه باندې فضان لږ خیال وساتئ. او په دې شپه باندې محترمو د انسان تقدیر هم بدلیږي. نو که تاسو دا خاص وظیفه وکړه نو الله جل شانه به تاسو ته په ژوند کې برکات درکړي، او ستاسو حاجتونه هم په دې شپه باندې پوره کیدی شي، او ګناهونه هم محترمه په دې شپه باندې الله تعالی د انسانانو معاف کوي. لهذا نن دا ویډیو مس نه کوئ، دا پوره واورئ. انشاءالله د دنیا او د آخرت خیرونه هم الله درکړي، او انشاءالله امید د خپل رب نه دی چې بېګاله شپه کې به الله جل شانه ستاسو تمام په تمامه حاجتونه هم د دې وظیفې سره انشاءالله الله جل شانه قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویند او هغه مسافرو چې بهر وطنونه کې ژوند کوي، امید دی چې تاسو به ښه روغ جوړ به یو. الله تعالی مو د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شه. محترمو، نن تاسو دا خبره ذهن کې اچومه چې نن شب قدر شپه ده. ښه، د جمعې شپه چې کومه ده نن ورځ، دا د شب قدر شپه ده. پښتو کې ورته زنانه شب قدر وایي، او اردو کې ورته شب بارات وایي محترم مسلمانانو. نو په دې شپه باندې چې کوم انسان عبادت وکړي، په دې شپه باندې چې کوم انسان محترم هغه دا وظایف وکړي، نو الله جل شانه دې شپه در تقدیر شپه ده، در ژوند بدلېدو شپه ده محترمو. دا په ژوند کې تبدیلو راوستلو والا شپه ده. او نن چې کومه وظیفه ده د شپې، دا کومه وظیفه ده محترمو، دا هم ډیره اعلی وظیفه ده، ډیره باکماله وظیفه ده، ډیره حاجتونو له پوره کوونکې وظیفه ده محترمو. نو انشاءالله چې دا وظیفه تاسو وکئ. بله خاص خبره دا ده محترمو چې په دې ورځ باندې خلک روژه هم نیسي. نو د زیارت یا د جمعې، خو خاص کر د جمعې د ورځې چې 15 شب قدر ورته وایي، شب بارات ورته وایي، نو په دې شپه باندې روژه هم په دې نیت باندې تاسو ونیسئ چې دا یو خاص ورځ ده محترمو، بلکې په دې نیت باندې ونیسئ چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به ایام بیض روژې نیولې. نو لهذا په دغه نیت باندې ونیسئ، نو انشاءالله یو به سنت ادا شي، یو به الله جل شانه ډېر ثوابونه درکړي. یو دا حلواګانې ویشل محترمو، دا چاولې وغیره ویشل، دا هیڅ حقیقت نه لري. لهذا دغه څیزونو نه ځان وساتئ. کوم چې خاص عبادت دی نو هغه محترمو د الله جل شانه ذکر اسکار دی، نوافل دي. ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شعبان میاشت زما ده او رمضان میاشت د الله جل شانه ده. نو دا دوانه داسې میاشتې دي محترمو، دا ډېرې زیاتې محرمې او ډېرې عزتمندې میاشتې دي. نو په دې شپه باندې چې محترمو چا دا وظیفې انشاءالله وکړئ او الله تعالی ته په سجده باندې سر کېښودو، نو الله جل شانه به د انسان حاجتونه پوره کړي. لومبۍ خبره خو دا ده چې تاسو محترمو په دې نن ورځ کې چې څومره استغفار ویلی شئ هغه ډېر زیات ووایئ. ځکه په دې ورځو کې او په دې شپې باندې د اعمال هم الله جل شانه ته پیش کیږي. نو چې زموږ په عملنامه کې څومره استغفار سیوا وي، یعنې 3000 پیرې 2000 پیرې ویلی شئ، 1000 پیرې ویلی شئ، نو دا په کثرت سره تاسو وایئ. دویمه خبره دا د محترم مسلمانانو د هر فرض منفس یو اوږده سجده تاسو ولګوئ. په دغې اوږده سجده کې یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دا لفظونه پکې محترم 21 کرته هره سجده کې وایئ. او د هغې نه پس دعا غواړئ چې یا مالک الله، نن د ژوند بدلېدو شپه د الله، زما په ژوند کې هم برکت واچوې، زما په عمر کې هم برکت واچوې. ځکه محترمو حدیث مبارکو کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې په دې شپه باندې
کم انسان به وفات کیږي را روان کال کې د هغوی نومونه هم کټ شي. کم انسانان به پیدا کیږي محترمو د هغوی نومونه هم ولیکلی شي. څونه رزق به فلانکی انسان خوري، فلانکی زنانه به خوري، فلانکی به خوري، هغه ټول محترمو ولیکلی شي. لہذا په دې شپه او په دې ورځ باندې ګناهونو نه ځان وساتئ. هر قسم نه ګناهونه که تاسو نه کیږي، فیسبوک وغیره هر څه شي تاسو ګورئ، نامحرمو ته کتل دا ټول پرېږدئ، توبه په دې ورځ او په دې شپه کې وباسئ. او کله چې د شپه شي محترمو، یعنې د جمعې شپه را روانه ده، نو دا شب قدر شپه هم ده، نو په دې شپه باندې تاسو اوږده اوږده نوافل وکئ. کله چې تهجد ته فاسئ او خامخا په دې شپه باندې فاسئ، نو محترمو هغه 4 رکعته تهجد لمونځ وکئ، 2 رکعته یو فیره وکئ، 2 رکعته بله فیره وکئ، او اوږدې اوږدې سجدې پکې وکئ، اوږدې اوږدې. او سبحان ربي الاعلی ته چې ورسئ، سبحان ربي الاعلی نه پس بیا محترمو یا ارحم الراحمین دا یو سل یو فیره یو سجده کې ووایئ، بیا دویمه سجده کې یو سل یو فیره یا ارحم الراحمین دا د لومبي رکعت کې مو ووایئ، په دویم کې مو ووایئ محترمو. او بیا د هغې نه پس په لومبي رکعت نه پس هم دعا وغواړئ. او دویم رکعت چې کله پوره شي د تهجدو 2 رکعته، نو هغې کې هم دا یا ارحم الراحمین یو سل یو پیره یو سجده کې ووایئ. 4 سجدې دي، نو دا شوې 404 مرتبه شوه. نو دا به تاسو په ښکلي انداز سره او ډېره په عاجزۍ سره ووایئ. الله نه به سوال وکړئ چې الله ما کوم ګناهونه کړي هغه م راله معاف کړي. الله دا شپه د تقدیر بدلېدو د الله زما په ژوند کې خوشحالۍ راولي. الله زما دا فلانکې حاجت پوره کړي. الله په دې کال کې الله زما د واده مسله دا ختمه کړي. الله په دې کال کې زما د رشته دارۍ، زما د کاروبار، زما تجارت، زراعت، هره مسله چې محترم ستاسو وي هغه به خپل الله جل شانه ته وړاندې کوئ. او په دې شپه کې د انسانانو مغفرت هم کیږي محترمو. نو انشاءالله دعاګانې وغواړئ چې الله تعالی ټولو مؤمنانو مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. خپل والدین چې څوک وفات شوي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړئ په دې ورځ او شپه کې. انشاءالله الله تعالی به د هغوی هم مغفرت نصیب کړي. او بغیر د ذکر اذکار نه، بغیر د تهجد او نوافلو نه په دې ورځ باندې نور هیڅ ونه کوئ محترمو. او لهو لعب او غیبتونه او هر یو ګناه نه پکې انشاءالله ځان وساتئ. نو دا خاص نوافل دي محترمو، دا تاسو خامخا وکئ د خپل ژوند تبدیلیدو دپاره، بدلېدو دپاره، ځکه دا یو خاص شپه کال کې یو فیره راځي، لهذا دا مس نه کوئ. موږ عاجزه ته هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی په موږ ټولو مسلمانانو رحم وکړي. الله تعالی د خپل در نه مو تاسو ته راکړي. او دا دعا پکې خامخا وکئ محترمو چې الله تعالی دې موږ ته د دنیا او د آخرت عافیت راکړي. عافیت دا د دنیا او آخرت ته خوشحالۍ راکړي. او د دنیا او آخرت ته ټولو عذابونو او مشکلاتو نه د الله تعالی ټول مسلمانان الله جل شانه امن ورکړي. الله جل شانه هم خوشحاله ساته. الله تعالی مو د هر بن او هر مه روانه که محترمو. او انشاءالله تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته کوو. الله جل شانه هم خوشحاله ساته، آباد ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. ټولو مسافر دی الله تعالی په ډکو منګلو راوستلی کړي. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.